شاه چیف آرمی صاحب مرګ ته دمکی ورکړی شوې ده. قرآن مختصر ټکی ذکر کوي. ښه د چیف آرمی صفات درخی. ستا د ملک چې کوم دی چیف آرمی بسو کی دغه دوه ټکي ورپکې ملک ته دفاع حفاظت ورکول. نو ورته وایي نحن اولو قوت، موږ د ډېر غټ طاقت خلک یو. دمکی راکړې د ایس پروا مه کوه. ښه جی دمکی راله پاکستان ته پلان کې دا وایي پلان کې دا وایي. چیف آرمی صاحب وایي ایس پروا مه کوه. زمونږ سره جی میزایل شته، ټینکونه شته، جازونه راسه شته، زمونږ سره هر قسم وسایل دی، د هېچا نه نه یاریږو. پوه شئ په خبره؟ ښه جي دا خو ټیک ده، اټم بم دې برابر کړی دی، زرار، خالد، شاهین، غوري دا خو هر څه شته، خو توره خو شته، خو دا توره استعمالول هم غواړي. اړه دې شته که نه؟ نو دویم ټکی وانا و اولو بأس شدید، موږ سخت جنګجو خلک یو چې استعمالولی شو. ښه بس دوه ټکي دي وزیر دفاع دپاره. مونږ چې کوم دی وسایل را سره هم پوره دي او استعمال یې هم ښه کولی شو. نو چې کله ملک ته خطرې که نو چیف آرمی صاحب دا دوه ټکي وړاندې کړي، اړه مه کتباره کوئ. مونږ سره بالکل وسایل شته، مونږ چې د ملک خزانه په کوم څیز لګولې ده مونږ تمام ځان سره وسایل جمع کړي دي او اوس یې تماشه کوه چې کوم دی مونږ اجازونه را کوزولی شو. نو چې دا دوه خبرې وکړې نو افرین شاباش. بیا دې ملک سره وفا کړې، غدار نه او کنه چې مسله را پیدا شو چې کم دی بیا چې کم دی خبره ګول مول کې نو پته لګي اسې مو د ملک پیسې خوړلې دي، د ملک خزانه مو خوړلې ده، نور مو هېڅ نه دي کړي. نو بس دوه صفتونه، وسایل او دویم استعمال. دا د هغې وزیر دفاع، دا د هغې چې چیف آرمی دی، دا تدرخی چې چیف آرمی دی ته وایي. ښه نحن اولو قوت، طاقت مو شته. جی خالد مو جوړ کړی، زرار مو جوړ کړی، شاهین، غوري جوړ دي چې کم دی بالکل فټ دي. او اولو بأس شدید بالکل استعمالولی شو. زیاره تخایا والامر الیک، دا هغه خپل قوت وړاندې که. نور پارلیمنت ناست دی، صدر صاحب تاسو څنګه فیصله کوئ نو ووایئ. فانظري وګوره ما دا تامورین چې تاسو امر کې نو بیا بادشاه چې کوم دی فیصله کوي. نه جي جلدي مه کوه. وزیر دفاع صاحب ستا مشوره ټیک ده، خبره دې صحیح وکړه. چیف آرمی صاحب ښه چې کوم دی خبره وکړه، خو لږ سوچ چې موږ دا وسایل د چا سره ټسوو نو آیا د هغه مقابله کوی شو چې دا مقابل خو مو ګورو چې د هغه څونه طاقت دی، هغه خو مو ګورو که نه چې د هغه څومره طاقت دی. دا به څنګه ګورو؟ یره چې یوه پد لیږو. ښه یوه پد به ولیږو چې دا خلک معلوم کو چې دا خلک دي څوک، طاقت یې څومره دی، بیا خپل ځانو سره معلوم کو چې وسایلو سره موږ جنګوی شو که نه. نو قال دی ښځې ورته وی ان الملوک بېشکه بادشاهان اذا دخلوا قریة کله چې دی داخل شي په یو کلي افسدوها دا کلي ورانوي، وجعلوا ګرځوي اعزة اهلها عزتمن اهل عزیز به د هر چا سره نه جنګېږي. ولې که داسې وجنګېږي او په زور د نزیه والي بیا دا بادشاهان په جیلونو کې پراته وي، دا وزیران به یې د سپو سره تړلي، هغه عزتمن به یې ذلیله شي. وکذلک یفعلون، همدارنګې دا کوي. نو مخکې به زه هغه وګورم. و اني مرسلة بېشکه زه لیږم الیهم هغوی ته بهدیة په هدایاو، فناظرة زه ګورم بما یرجع المرسلون چې څه واپس کوي استازي، څه هدایه به ورته ولېږم. نو که چېرته دنیا سړی دغه هدیه الي خبرې ختمه شوه، اندازه به معلومه کړو، بیا به د هغې نه وروسته فیصله کوو د مقابلو. فلما جاء سلیمان، دا غونډې قصې وشي، ملا چرګک ناست دی، خلک دې څه خبر دي، خو هلته غلی ناست دی تماشه کوي. واپس را پاسېده، غونډه قصې سلیمان علیه السلام ته راوړه. وایي چې داسې داسې کار یې وکړو. ښه قرطبي وغیرې لیکلي دي. اړه یې وکړو شابه سمندر نه چې کوم دی دا مختلف ځناور راوباسئ، سره او سپین خواره کوي، دا ځناور په دې سیډونو ته وتړئ. نو دا چې راغله هغوی ګوري دا کم شیزونه چې ولاړ دي د سمندر، دا نور چې کوم دی هغوی حیران دي. هغوی ځان سره چېرته یوه دانه د سرو غونډارې اغوستی ټوکری کې چې کوم د ګلانې دي تاو کړي په سر کړي دي، لاندې سره پراته دي، خره پې غوشیان کوي. نو اوس هغه حیران شو چې دا موږ څه شی راوړی دی، دا دلته څه دي. بما یرجع فلما جاء سلیمان، نو قال سلیمان علیه السلام ورته ویل تمیدونني تاسو زما امداد کوئ بمال په مال سره. فما اتانی الله، هغه چې الله ماته راکړي دي خیر هغه غوره دي مما اتاکم، هغه چې تاسو له درکړي. بل انتم، بلکې تاسو بهدیتکم په خپلو هدایاو باندې تفرحون، خوشحالئ. ارجع الیهم، واپس شئ تاسو استازو ته وایي ځئ لاړ شئ. فلنأتینهم، خامخا به زه ولېږم هغوی ته بجنود لښکر لا قبل لهم چې د هغوی مقابله نه وي، بهاد لښکرو سره داسې فوجونه به در ولېږم
چې تاسو مقابله نشئ کولی ولنخرجنهم زه به دوی وباسم د خپل ښار نه منها د دغه ښار نه اذله ذلیل وهم صاغرون دوی به ذلیلئ واپس استازي لاړ هغوی ویره دا کار نه کېږي چې څو پورې موږ په خپله نه یې تلو بس بادشاه د یمن نه بلقیس په خپله را روانه شوله نو خپل چې کوم دی هلته کوم نایبان پرېښود هغې ته خبرې حواله کړې د هغه ډېر د فخر سیز دا تخ نو تخې په کوټو کې دننه بند که جرندې ورته واچولې څوکیداران یې مقرر کړه دا جینۍ را روانه شوه سلیمان علیه السلام دا چې په کوم سیز باندې ناز او فخر کوي دا تخ وله به څوک مخکې راوړي نو قال یا ایها الملأ ای زما سردارانو ایکم کم یو په تاسو کې یاتیني چې ما ته راوړي بعرشها د هغې دا تخ قبل ان یاتوني مخکې د هغې نه چې هغوی ما ته راشي مسلمین مسلمانان مخکې به د هغې دا تخ را څوک راوړي نو قال عفریت وی یو سرکشه من الجن د پیریانو نه په پیریانو کې یو سرکشه و چې کوم دی زکوان یې ورته وی زکوان یې ورته وی چې کوم دی دا د بدن نه ډېر غټ و انا آتیک زه به تاله دا راوړم قبل ان تقوم مخکې د هغې نه چې ته پاڅېږې مې مقامې که د خپل مجلس نه خلک سار کینې غرمې پورې ناست یاره چې د غرمې نه مخکې به لما راوړئ بس دغه دی اوس پسې الوځم او رفشاکو مې غرمې نه مخکې مې ته را رسولې نو دا خو د شیطان بچی هسې نه چې کوم دی څه دې پټ کې څه نور راني وکړي نو ځکه مجبورن صدام وایي انی علیه بېشکه په دې لقوي طاقت مې شتي ښه د غونډ تخ را په شا کوی شم او امین امانتی مغلا به تېنه کوم روغ بدله راوړم قال الذي اوی هغه کس عنده چې د هغه سره علم من الکتاب علم د کتابو بل کس د هغه سره علم د کتاب دا دی څوک د بعضې فرمی دی وزیر دی د سلیمان علیه السلام آصف ابن برخیا دی بعضې وی دا خضر علیه السلام دی او بعضې فرمی دا جبریل دی بعضې وی دا چې کوم دی بله فرشته وه د سلیمان علیه السلام څخه به ګرځېده هغه فرشته وه او بل قول پکې دام دی چې دا په خپله سلیمان علیه السلام دی سړیه ماسپخیم راوړل څه ته وایي اوس به دا ته سترګې په رب باندې حاضري ښه نو انا آتیک زه به تا ته راوړم به په دې باندې قبل ان یرتد مخکې د هغې نه چې واپس شي لیکه تا ته طرفک ستا نظر ته چې سترګه بندې دا به را رسېدلی بس سترګې په رب باندې دا دی را ورسېده فلما رآه کله چې وکته مستقرا عنده چې هغه قرار د هغه مخې ته نو قال ویې فرمیل هذا دا من فضل ربي دا د الله فضل دی لیبلوني چې الله په ما امتحان کوي اشکرو زه شکر وباسم ام اکفر کو ناشکري کوم شکر چا چې شکر ویستو فانما یشکر نفسي بېشکه دی شکر وباسي د خپل ځان دپاره ومن کفر او چې چا ناشکري وکړه فان ربي بېشکه زما رب غنی بې پروا دی کریم سخي ذات دی قال سلیمان علیه السلام وفرمیل نکرو لها عرشها دا تخې ناشنا کوي دا رنګ یې د دې ځای نه هلته کوي هغه ګلان یې دلته کوي دا ملغلرې پکې ګډې وډې کوي چې دا تخې بدل شي نکرو لها عرشها تاسو ناشنا کوي د هغې دپاره دا تخ ننظر ګورو اتهته دي چې دی پیژني ام تکونه یا دا کېږي من الذین د هغه کسانو نه لا یهتدون چې نه پیژني ویلی شي چې دا د داسې سړي لور وه دا ښځه چې پلار یې ډېر متکبره بادشاه و هغه چا سلیقه نه کوله وی په دې انسانانو کې زما برابر ښځه نشتې نو چېرته پیری ځان له کړې وه د هغې نه دا لور شوې وه نو په دې کې د پیریانو نسل اوس دا جینۍ چې را روانه شوله د یمن نه دلته پیریانو سوچ کوو چې دا ښځه دلته راشي نو هسې نه چې سلیمان علیه السلام په نکاح والي په دې ښځه کې زموږ نسل دی نو زموږ نسل به د انسانانو ماتحت شي نو شیطان یې ورته وکړه یاره چې دا ښځه روانه خو دا ډېره بېعقله ښځه ده ډېره بېوقوفه ښځه ده نو کم سړی بېوقوفه ښځه خوښوي دې دپاره چې په نکاح یې وانخلي او دا داسې ښځه ده که نه داسې شکل یې د انسانانو دی خو دا غونډه خره ده که تی خپې وګورې که نه خپې دا دونه د خرو په شان خته پې ولاړ دي چې د سلیمان علیه السلام لتې تور شي د سلیمان علیه السلام پیغمبر دی څه ماشوم خو نه دی چې زه به دا خپل لکې سوچ وکړو چې ګورم یې عقل یې ګورم چې دا هوښیاره ده که خمقله نو تخې وله ګډ وډ کړو فلما جاءت کله چې راله قیل ورته ویل شو اهکذا عرش وکې ستا داسې تخ شتې قالت هغه ویې کانه هو ګویا چې دا هغه دی نو دا د کمال عقل ده دی ورته خبره مبهمه ذکر ستا داسې تخ شتې هغه داسې نه وایي چې دا دی نه داسې وایي چې دا نه دی څنګه چې تا خبره کړې هغسې جواب کوي وایي ګویا چې هغه دی تا خبره مبهمه کړې وه جواب مبهم درکو دا کمال عقل دی سلیمان علیه السلام هوښیاره ښځه ده ښه هسې دی وایي چې بېوقوفه ده و اوتینا العلم بیا ورته سلیمان علیه السلام زما امتحان ماله راکړی شوی دی موږ ته پویه من قبلها مخکې د دې نه مخکې زه پوهېدم چې ته عام سړی نه د الله پیغمبر یې وکنا مسلمین موږ یو مسلمانان وصدها او بنده کړه سلیمان علیه السلام دا ښځه ما کانت تعبد هغه چې دی عبادت کوو
من دون الله غیر د الله نه انها بشک دا كانت من قوم کافرین دا و د قوم کافرانو نه به مسلمان شوله قیل لها پس باندې داسې کار وکړو چې هلته وله یو تخت ځان له جوړ کړ لاندې شیشه ولګوله دا شیشه داسې انداز باندې ولګوله چې دا د اوبو چپی ښکاري سهار سلیمان علیه السلام په خپل تخت کېناست مېلمنو ته وایي چې راشي جینې را روانه شوله نو چې دې بغلې ته راننوته چې ګوري د اوبو ډنډ دی غونډ پنسې راوچتې کړې ځکه چې اوس مېلمنه ده هلته چې که د بادشاه ناست دی وایي راځه نو چې راغواړي دي چې راځه نو پنسې راښکلې نو چې راښکلې پنډۍ ښکاره شي صفا ښکلې سپینې پنډۍ دي نه ویښته شته نه څه شته سلیمان علیه السلام ورته ویې دا شیشه ده دا اوبه نه دي نو چې بیا راله عام حضرت دا ذکر کوي امام فخرالدین رازی یو دوه نکتې نورې وایي نه چې دا مقصد نه و مقصد د دې خبرې ده چې دې ښځې ته خپل بېوقوفتوب ورښیي ګوره الله یو تعالی څومره لوی عقل درکړی دی دومره ښه هوښیاره ښځه پیدا کړې چې خپل تخت دې وپېژنده دا د الله احسان دی چې ته انسان پیدا کړې دومره عقل یې درکړی او بل طرف ته دا کمال عقل تا راواغستو دوکه شوې د نور په چمکایي باندې دوکه شي نور ته یې سجده ولګوله دلته وګوره شیشه ده ته پې دوکه شوې تا ته اوبه ښکاره شوې نو پنډۍ دې ورته راښکلې څنګه چې دې شیشې ته تا اوبه ووې پنډۍ دې راښکلې داسې د نور په چمکاوې دوکه شوې نو تا ورته خدای ووې عقل ته دې وګوره او دې خوا دې کم عقلۍ ته دې وګوره امام رازي وایي دته هغه خپل بېوقوفتوب خو دوکه شوې په دې نور په عبادت باندې نو ادخلي سرها داخل شه دې محل ته فلما رأته کله چې د وکته حسبته د ګمانو کو لجتن چپه د اوبو وکشفت عن ساقیها او بربنډ کړې دواړه پنډې قال سلیمان علیه السلام ورته انه صرح بېشکه دا محل دی بلډینګ دی ممردون چې دا جوړ شوی دی فرش شوی دی من قواریر د شیشې نه دا د شیشې نه جوړ دی اوبه نه دي قالت دې ښځې ویې ربي ای زما ربه اني ظلمت نفسي بېشکه ما ظلم کړی په خپل ځان واسلمت ما اسلام راوړی مع سلیمان د سلیمان علیه السلام سره لله الله دپاره رب العالمین چې رب د مخلوقاتو دی ایمان یې راوړو بیا دا خپل ځای باندې اوسېدله ویلی شو سلیمان علیه السلام سره نکاح کړې ده اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك وصل وسلم عليه الا من ظلم ثم بدل حسنا وقنا وقت رئيس باب ان شاء الله فكذا خبر التوكل اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك وصل وسلم عليه اله العالمين تزمون رزاش ويل اوریدل په خپل دربار قبول کړي څومره مسلمانان دې مجمع ته حاضر شوي دي الله دنیا آخرت ښایسته کړي الله زموږ څونه حاجات دي په خپل احسان سره پوره کړي زموږ ژوند زندگی الله په خپل کتاب باندې ښایسته کړي د پیغمبر علیه السلام په سنت باندې ښایسته کړي اله العالمین ته خپل احسان باندې زموږ نه روجې تراویح د ختمونه اعمال قبول کړي الله پاک دې ثواب اجر تمام امت مسلمه ته ورسولی کړي الله مړو او جنګو ته ورسولی کړي الله د درس په برکت باندې الله موږ معاف کړي زموږ صغیر کبایر معاف کړي الله زموږ د مړو مغفرت نصیبه کړي درجات عالیه نصیبه کړي اله العالمین په تمام امت مسلمه باندې خصوصا په دې کلي علاقه باندې د خیر او د رحمت بارانونه د خیر او د رحمت فضلونه احسانات پرې راتوي کړي آفات و بلیاتونه الله زموږ حفاظت وکړي خیر خاتمه زموږ په ایمان کې صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه